وګورې ستا په قانون فیصلې نه دي کړي ستا قانون لاز آف لینډ نه دی ګرځولی د مملکت نظام په دې باندې نه استوار کړی حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام زمانه کې د یو یهودي او د منافق جګړه راغله په څه پراپرټي باندې نو هغه منافق ورته وی فیصله به کوو نو هغه بالکل به کوو نو هغه یهودي ورته وی زه به ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه په دې پوه چې پیغمبر هغه د اصول او ضوابطو تابع سړی دی خو چې د چا حق وي هغه به ورکوي دا خو نه چې دا یهودي دی د یهودي هېڅ نه وي وباسئ دا کار خو نه کوي خو دې منافق د ده په ذهن کې یره وه چې کار کړم خو دا فیصله به د یهودي حق کې کېږي نو ته ورته یې نه ستاسو د دین لوی ملا د کعب ابن اشرف ده کې یو شیطان کې هېڅ فرق نه نو کعب ابن اشرف نه چېرته کعب ابن اشرف نه او دا داسې خنزیر سړی و چې ده به فیصلې په پیسو کولې چې چا به لږ شی زیات ورکړ فیصله به د هغه حق کې وه هغه یهودي ورته یې زه هغه نه ځم ستاسو پیغمبر ده ده ورته یې نه هلته نو ده شور جوړ کړ یهودي شور جوړ کړ اوس یهودي شور جوړ کړ مسلمانان را جمع شو نه یې تپوس کوي ستاسو یې په څه شور دی نو چې د یهودي به خبره شروع کړي زمونږ داسې جګړه دوام نو ده به ورته په خپل لاس کې خدای راځي ته چېرته وایې ځکه یې بېزده کېږم که دی ورته وایي چې زه هم پیغمبر نه شو دی وایي نه کعب ابن اشرف نه دی نو ده به ورته په خپل لاس کې خدای چې ته چېرته وایې نو مجبورا نبي علیه الصلاة والسلام نبي علیه الصلاة والسلام د دواړو بیانات واورېدل فیصله د یهودي حق کې وکړې دا دلته نو چې بار راووته دا منافق ورور سره یهودي کمزور دی دا هم د قیامت علامه و چې یهودي کمزور دی عزیزانو د منافق ورته وي اوس دلته خو دې راوستم اوس به ما سره حضرت عمر نه هم دی چېرته به ځي اوس د هغه په ذهن کې دا غلطفهمي وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دین کې ډېر سخت سړی دی نو خو بس چې څنګه لاړ شم زه ورته هم دی یهودي دی زما د ځای جګړه ده نو هغه به درې یو دوه پړکه ورکړي ته ځه د یهودیانو هېڅ شی نه دی دا د مسلمان دی د ده په ذهن کې دا غلطفهمي وه نو دوی راغلل حضرت عمر ته یې دروازه ووهله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بهر راووته ویل څنګه راغلي څنګه راغلي نو دې منافق ورته وایي تا راغلي یو زمونږ یو فیصله ده هغه به راله کې اوس ګوره داسې شیطان و هغه خبره یې نه واضح کوله چې مونږ تلي یو فیصله شوې ده نو د یهودي ورته وایي چې زما او زده جګړه ده هغه ورته نه بس راغلو که نه بس دی یو فیصله وکړي دا میاشت کې به یې کټ کو حضرت عمر ته پرېږدي خبره نو هغه وایي چې زما او زده جګړه وه ده وایي کعب ابن اشرف لرو ما ورته رسول پاک مجبورا وی هلته لاړو نو رسول پاک زمون بیانات واورېدل زما حقي فیصله وکړه نه یې ته بس د ګریوان نیولې ما ته چې حضرت عمر ته به ځو اوس به هغه فیصله کوي نو یو خو زه په دې نه پوهېږم چې دا ستاسو د پیغمبر کوټ ستر کوټ دی که د عمر کوټ ستر کوټ دی وی تا حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي دغسې ده وی او جي اصل کې ځان ته لږ خبره کې ګډوډ شوم او بس نبي علیه الصلاة والسلام یې صحیح مطمئن نه کړه چې فیصله داسې ده د په حق کې وشوه حضرت عمر ورته مکانتما دلته ودرېږه زه راځم دلته ودرېږه زه راځم د مرتد زویه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فیصله کړې ده تا فیصله مال راړې ما ته به چیلنج کې نو بس راغی یو ټکې ته وویسته یو ټکې ته وویسته نو کټې کړ الله تعالی وفرمایل چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا الله تعالی فرمایي کلمې ویلې ده او غواړي چې طاغوت له لاړ شي چېرته لاړ شي طاغوت او ستاسو علما یې په تاسو دې کې وفاق والا هر کال کتابونه کټ کوي نو پته نشته تاسو په فعلوت او فاعل فرق باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ ځکه یې کال په کال کتاب کټ کوي نو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت علماء پکې دوه رایې دي چې دا صیغه د فعلوت ده که د فاعول ده طغانه ده که د طغاتنه ده طغانه ده که د طغاتنه ده یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت خو ترجمه بیا هم یعنی مفهوم د دواړو الفاظ یو د کثیر طغیان چاته ویلی شته کثیر ډېر طاغي او سرکش یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت
وقد امروا ان يكفروا به دیدا غوال چې دی خپل قضیه خپل مقدمه طاغوت له یوسي چاره یوسي د طاغوت کې مفسرین درې خبرې لیکلي چې طاغوت شیطان ته وایي یؤمنون او طاغوت دا یو بت نوم د اهل مکه یؤمنون بالجبت والطاغوت او طاغوت دې ځای د آیتونو تناظر کې مین میډ لا ته وایي د انسان جوړ قانون ته وایي څه ته وایي نو د انسان جوړ قانون که په غیر مسلم مملکت کې فبها ونعمت هلته خو اسلام اپلیکیبل نه دی او چې مملکت د مسلمانانو اکثریت په کوم د مسلمانانو وي د خدای د نظام په ځای د انسان نظام نو دوی ته بیا طاغوت وایي نو وی فرمایل چې یریدون یتحاکموا الی الطاغوت دی دا غواړي چې خپله قضیه طاغوت ته یوسي ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا شیطان غواړي چې دی په ډېره ډونګۍ ګمراهۍ کې ډېر لرې بوځي نو ورپسې وایي چې فلا وربک نو موږ وی الله زاهد نه دی یا تردید د ثابت لپاره دی چې داسې خو نه ده پکار تا کلمه هم ویلې دا کار کې او دویم درته وایي چې فلا حاجة الی القسم ومع ذلک اقسم بربک چې زما د قسم وي ستا رب باندې لا یؤمنون دی تر هغې مؤمنان کېدی نشي حتی یحکموک فیما شجر بینهم مگر هله چې دوی حکم جوړ کړي تا په هغه شی کې چې د دوی پکې نزاع ده جګړې ده او چې کله تا او ستا قانون فیصله وکړه ویسلموا تسلیما دل و جان سره دا تسلیم کړه دل و جان سره دا تسلیم کړه الله تعالی بیا پته ولګېده چې دا کامل مؤمنان شوي دي نو محترم ورونو علما د دوی ذمه داري دا ده چې د خلکو په مسلمانان ښه خلک دی خو مونږ کما حق کوو د دوی په ذهن کې خبره وانه چولی شوه مونږ د دوی ذهن کې خبره وانه چولی شوه نو د دې وجې دوی زمونږ ملګرتیا نه کوي کني که د دوی په ذهن کې خبره راله دوی منځونه کوي که نه کوي لږ زور سره دا ورته چا ویلي دي ملایان خو دا خبرې ورته په ذهن کې اچولی دی چې مطمئن شوي دوی زکات ورکوي که نه ورکوي ورکوي ځکه تا مطمئن کړي دي په دې خدای حکم دی روزي نیسي که نه نیسي حجونه ځي که نه ځي او نور صدقات او چیریټیز او ستا مدرسه او مسجد او د هر څه آباد ساتي که نه ځکه تا والا ذهن کې اچولی دا دین دی خو دا خبره ورته تا ذهن کې کما حق کوو اچولی ده نو دوی په دې مطمئن کېږي نه چې واقعي دا دین دی که نه که دا دی ولا په ذهن کې واچوله دا بیا ډېر ښه خلک دی دوی تا سره ملګرتیا کوي د اسلام ملاتړ کوي او عزیزان ما اوس هلته شهرګړ کې دغه خبره وکړه ما مولانا صاحب راته حرم کې وی چې زه د مخالف نه دومره تنګ نه یم زه د خپلو ملګرو نه تنګ یم د مخالف نه یم ما پسې دومره پروپاګانډا دا عوام نه کوي لکه څومره چې راپسې مولیان کوي دا خبر صحیح ده کوي ورپسې که نه کوي او ما اوس هلته ذکر وکړو ما پارټي د نواز شریف سے پټل کړ مولانا صاحب د نواز شریف حکومت کې راځي پیسې نواز شریف سره دی که مولانا صاحب پارٹی میں زرداری سے پکڑا تھا کہ مولانا سے زرداری سے نمائغی دوڑا چی جیل کی جوڑی دی سب اکڑی صحیح نکمائدہ مولانا سے دورا نروا کرنی دے ازاد اوڑی کر دی دے ترو سے جیل کی اوڑی والا شو حکومت دے تپوس ہوا اصل خبر دادا چی سوکم دا اللہ دا دین دفاع کئی نا آغا پسیبا اشرار پروپاگنڈی پا دی انداز کئی چی خلق ور پسی روان نشی لیکن خلق ورپسې روانېږي نو بیا خدا د هغوی دپاره چیلنج دی نو لږ د خدای خاطر وکړئ کم از کم تاسو یې معاف کړئ کم از کم تاسو یې معاف کړئ دا پروپاګنډې ورپسې مه کوئ یوه او دویمه خبره ده چې د عوامو باندې محنت وکړئ دوی په ذهن کې دا خبره واچوئ چې د خدای په ځمکه نظام به د چا وي لږ زور سره د خدای په ځمکه نظام به د الله تعالی وي نو دا د علماو ذمه دارۍ دي یوازې دا ذمه داري نه ده چې ته به جومات کې امامت کې یوازې دا ذمه داري نه ده چې ته به تدریس کوې د مشکات بخاري ښې او هدایه به ورته ښې دا دې ذمه داري ده دا دې هم ذمه داري ده چې د عوامو په ځای کې د دین اهمیت واچې دا دین دې دپاره راغلی دی چې دې عملي شي قرآن کریم زموږ کتاب دی د ده حقوق دي د ده حقوق دي پنځه اساسي حقوق نمبر اول قرآن کریم فرمائی فآمنوا
بالله ورسوله وای نه ورپسې سره جزاک الله والنور الذي انزلنا ایمان راړې په الله باندې ایمان ساتي داغ پر رسول باندې والنور الذي انزلنا او په هغه نور باندې چې مونږ دې پیغمبر ته نازل کړل قرآن کریم الحمدلله مونږ ایمان راوړل دا د قرآن یو حق د ټول انسانیت ته متوجه دی نو blessed دی هغه خلک چې چا په دې قرآن باندې ایمان راوړل مونږ او تاسو ټول وایي الحمدلله او چې کله ایمان دې راوړ نو دین بعد یو دویم حق د قرآن ته متوجه شي چې مسلمان شوی دویم حق درته متوجه شو چې د په ناظره بس دکړه کې سبا قرآن کریم فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه الف لام میم دې ته مفسرین سوې جزاک الله ما تاسو ته چې ملکان خلک ګاډي مسلمانان خلک د قران کریم د آیاتونو تقسیم کوم غدري او انواع ته یو دوی محکمات یو دوی منه آیات محکمات ان ام الكتاب واخر متشابهات یو آیات محکمات چې د دې معنا او مفهوم معنا او هر عربي دان ته معلوم دي استاد دې کړي کې نه دې کړي یو د متشابهات نو دې لفظي معنا خو عربي دان ته معلومي او په مفهوم نه پوهیږي د قران او حديث عالم نه او پلان کوي متشابهات بس کې د قران حديث عالم نه او یو د مقطعات د دې معنا مراد سوای د خدای نه څه معلومه نه ده دیو جن هر مفسر الف لام میم الف لام را الف لام میم را حامیم عین سین کاف کاف یا عین صاد طه یاسین نون صاد قاف دې پسیولی کې الله اعلم بمراده الله تعالی کوی چې د دې نه دا مراد څه دی او ګور دا څه دی خبره ده چې نه صرف دا چې صحابه د رسول پاک ته پوښتنه کوي دې معنا څه ده نه صرف دا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته نو وی چې دې معنا څه ده بلکې مشرکین مکه په قران اعتراض کوي ګور په دې شی نه یو ځل اعتراض نه کوي ځای چې الله خو ضد کینو بس هغه خپل بند دی نو په دې الف لام میم الف لام را باندې یو ځل اعتراض نه کوي نو دې ته حروف مقطعات او تعویل پکې کوي علما ابن عباس سے بم کو حضرت علی بم کو نو زموږ شیخ حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې دا په قول شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجتهد فی القرآن حضرت شیخ هغه مقطعات کی تعویل کو سره کو مقطعات کې تعویل نو دې کې تعویل کړي چې الف لام میم ابن عباس سے پکم تعبیر کر دے ابن عباس سے وہی الف اللہ لام لطیف میم منان نابیا تعبیر پہ گئی کہ اللہ لطفه ومنه ذالک الکتاب اللہ مہربانی و احسان دے دا کتاب چلے مترالے کرے اور بل تعبیر کرے کہ الف لام میم الف اللہ لام جبریل حرف آخر پہ اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نازل کرے دے واسطہ جبریل دا کتاب محمد رسول اللہ تا نو دا یو داسې کتاب د لارې وفي دې کې شک نشته او شیخ ډېر عجیبه تعبیر کړی چې الف لام میم اول لام لازم میم مومن اول لازم مومن د پار ذالک الکتاب او د قران تکول دي اول لازم مومن د پار ذالک الکتاب نو دا دویم حق دی چې د دې الفاظ د دې وجه زموږ ماشوم اته د پړای قابل شي نو موږ جمعه کې نو استاد راوړو کراینو سره پار راوړو د څو خای کټو خای څو قران ورته خایا ناظر باندې قران ورته نو دا دویم حق دی او دریم حق کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دا علماء تاسو وایي تنوین دی او تنوین د تنکیر دی او افاده تعظیم دی نو کتاب عظیم الشان کتاب دے اور دمرا عظیم الشان دے چل درات دو سرا یوصل دری اسمانی کتابون منسوخ شو سورہ سل صحیفی دی او دری
کتاب یو سل 3 کتابونه قرآن کریم فرمای ولی منسوخ لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها کتب قیمہ اللہ تعالیٰ فرمائے جردے سابقہ ٹولو کتابون اساسی مضامین پدے قرآن کی موجود دی نوچی دے قرآن کی غومشتا انور پکیم دیر سدی نو دے آگئی کتابون ضرورت پاتے ہیں جسے منسوخ شروع نو دا عظیم شان کتاب دے چیو سندری کتابون منسوخ کری دی الف لام میم ذالک الکتاب اول لازم من لدہ کتاب دویم اس دے دا خود ازدک پناظرہ نو کتاب دا عظیم الشان کتاب دے انزلناو من نازل کرے دے نبی عظیم الشان دے دے گورنر طرف نخط تیراشی چاپنون بانے دیتا وزیرانہ طرف نراشی دے دوی سٹڈی لو افسر طرف نراشی آفیشل لیٹری ان پاکستان سٹیٹ سروس صحیح نو ڈاکیم داگی احتمام کے چورک نشی کنی انکوائری بشوروش ورک نشی کنی جی آئی ٹی بتشکیل شی سمجھ فار ایگزامپل نو فرمائی چی کتاب دا عظیم الشان کتاب دے اللہ فرمائی انزلناو من نازل کرے دے نو بی عظیم الشان دے دا خود دنیا دا خالق طرف طرف دے او درین الیک آتا تا نازل کر دے او پیغمبر دوی سڑی پنم را دے نو دا صبرہ سے پنم چی خط راشی نو ڈاکی سڑے ہوئی دا خدا علاقی معزز سڑے دا خطی چلتا گڑ وڑ نشی نو پختلے دیرے طرح ورسائی غزل ہے نا مقدور صاحب یعنی دا مرسلون الی دا وجہ خط تعظیم ملاوشینا اللہ وی دا میں عام سڑی تا نہیں رہا لگے دا خاتم النبیین تا میرا لگے دا محمد رسول اللہ تا جی الی کاتا تا مرا لگے دا نبی عظیم الشان دے مبارکون طول مفسرین وی قرآن مبارک دے دا قرآن مبارک دے ماہوی سوڑے دے سر خاص فائدہ نہیں کی دے تفسیر سر خاص فائدہ نہیں کی نمور دا مقدر راوش دے چی مبارکون کل من تعلق بھی مبارک دے برکتی دے ہر آگا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر نو چی چاپی ایمان راوڑے دے دے برکتی دے چی چاپ ناظر ویلے دے دے برکتی دے چی تاپ ترجمز دکڑے دے دے برکتی دے چی چاہے تفسیر دکڑے دے دے برکتی دے چی سو پہ عمل گئی دے برکتی دے چی سو کے بطور قانون نافذ گئی تحصیل کتاب دے مبارکن کل من تعلق بھی اس راغر سر پارا دے مدے صرف دا ختم دا پارا دے راغر چی بابا مرد ختم بکا ہوا بسے مونگا دینا صرف دا برکت کتاب دے پڑھ لے صحیح ناوی لے پسر دا سے پیر دو صحیح مڑی سرے پکٹ کی کی دو او بیا جیبی وشوار پس ختم کرو خواہ خبر آدھا خدا دیر پر راغل ہے نہیں لیدبروا آیاتے چلے دے آیاتوں کی تدبر کی پتفسیر مفہوم و معنی زان پوئے کی نو اس کا پشید زان پوئے کا او عمل پہ لکے لوگ بے فائدے نو سرورم حقی وَلِيَتَذَكَّرَا اِلْيَتَعَمَّلَا اُولُو الْأَلْبَابِ تعمل باب تفعول دے تفعول کے تکلف دے کہ زان لبزور ورکے خوب دیبانے با عمل کے زان لبزور ورکے فدیبا ندائی سر او پنزم حقی چی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت قسم دوی ترغه مومنان کیږي نه تر سو پورې دا قران چې ځان لپاره حاکم ني ګرځولې نو قران کریم فرمایي فلا اقسم بمواقع النجوم آیاتونه تلاوت کړو چې فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ز قسم کو پزایون دستورو لکسن چی پا تکوینی نظام کی ہر ستور پخپل زائبانے دے او مناسب دے کنا مناسب کنا مناسب دنیا و ترو سروان سے ہوا ہے صحیح خبر ہوگا ذکر کہ اجرامی فلکیہ داوی پا سسٹم کو راٹول دنیا روانا دا
اللہ تعالیٰ فرمائی کہ لکسم ستوری پخپل مناسب ځای دی د قرآن کریم ہر آیت سے نجم اطلاق کی گی دام پخپل ځای په موقع او پر محل نازل دے نو فرمائی کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ و یقیناً دا ما چکم قسم کو دا دیر عظیم قسم دے دا دیر عظیم کہ تکوینی اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم راجران فلکیہ سورہ کٹ کرتی ستا پا دغانور کے 11 لاکھ رزمہ کے سرد ہر سے زائدے شی پا قطبی ستارہ کے 54,000 نورن زائدے شی دمرا کٹ کرتی تا پا تکوینی اعتبار صلی اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ پا خپل قرضہ مناسب باندے کہ ماں پہ قسموں کو دا انتہائی عظیم قسم دے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اس دا جواب قسم دے لا قسم اللہ دے رفارہ کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یقیناً دا قرآن دیر معزز قرآن دے کرم پا مانا دے عزت دے اور یقیناً دا قرآن دیر سخی قرآن دے کرم پا مانا دے سخا دے نو سخی پا دی مانا چی دا کمی مسئلے حل پہ غوارنا پر قرآن کے موجود دے کنے دے موجود نو فرمائی وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ مَكْنُون دے کن او کن وہی ٹنل دا کن وہی زدہ او پا ٹنل کی سے مخفی و پوشیدہ پر محفوظ پروتی پلے پروتی محفوظ پر فقاب خلق دا غلید پارتا خانے جوڑے دا ٹنل لے میں پائے کہ با شے محفوظ ہو دا فروٹ اور دا ویجیٹیبل لپارا ہوں دا فریزنگ سسٹم نو فریش سسٹم نو لہذا انڈرگراؤنڈ زائن میں جوڑ دے کہ بلوگان پراتو پر ایک بنوئے سردہ پر دے خرابیدی بنا کن دے دا اثرات دا ہوانا محفوظ معمولی نظرتے ہوئی کتاب مکنون دا دے اصل ماسٹر کاپی دا پر انتہائی محفوظ زائے کے پرتر ہے اور کم زائے پرتر بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ انگریزی کی خطاب سنو رہی انگریزی ترجمہ میں پیدا کی فی لوح محفوظ in a sacred tablet اور ٹیبلٹ تاس ترودی کنا سشے ٹیبلٹ اور کوٹی سے ورکوٹی کمپیوٹر آئی تا ٹیبلٹ پہ اللہ تعالیٰ ہوئی پہ وہ سیکرڈ ٹیبلٹ کی داخل ہوتے ہیں وہ قرآن ماں مرگورتا میں دی ماڈرن ٹیکنالوجی مونتا دیرہ فائدہ رکھنا دا ماڈرن ٹیکنالوجی دا قرآن اور دا حدیث تصورات اور اللہ فرمائی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق افلم یاد اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ فرمائی مستقبل کے من بخائے خلقتا چیری سرچ کی گی تاکیق کی گی ایجادات اور انوینشنز کی گی پس کی گی پا کائنات پس کی گی پا انسانی باڈی پس کی گی پا انسانی باڈی اناٹوی والا دعوے کے میڈیکل فیلڈ والا دعوے کے پا انسانی باڈی والا تحقیق کے صحیح اسٹرانومی والا اگر پاجران میں فلکیہ کے نور سائنس مختلف شعبے دی پا مختلف مخلوقاتوں والے نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ریسرچ پا اساس سنریہم آیاتنا فی الآفاق زبا انسانان و تخیق پر نشانے پا کائناتو کے وفی انفسیں عرضوی پا انسانی بدنونو کے حتی یتبینا یتزحا یتبینا بیمانا حتی یتبینا لهم انہو الحق چه دوی تبداد روز روشن پشان واضح و کارشی چه دا قرآن خو حق کلام دے دنن خبرہ چه پری سرچ معلوم دا قرآن کریم پینزل سوکال اوڑان دے کرے دا حتی یتبین لهم انہو الحق ما اللہ وی التبے تمنی بیا پری سرچ باندے پس بے مانی ریسرچ بے مانی نو خدای وی دا کافی نو چه خدای کرے دا ہوتا من لے اللہ گیلہ کرتا اللہ وہ اس چے منے نو پر ریسرچ چے منے نو دا کافی نو چے خدای کڑی واتا منے لے اللہ گیلہ کرتا اولم یکف بربکا انہو علا کل شیء شہید اللہ تعالیٰ فرمائے آیا ستا پروردگار پا دے باپ کے کافی نو چے دے ہر شے بانے دا سے علم لری پا مخفی و پوشیدہ بانے لکسن چخکار بانے تا علم لری اس اللہ تعالیٰ تا غیب و شہادہ
مخفی او پوشیده او ظاهر دواړه د علم په اعتبار برابر دي که هغه نفس شي پوشیده دي الله تعالی وایي زه به چې مخفي خبره کوم هغه هم لکه د شهاده په شان ده اولم یکفي بربک انه علی کل شیء شهید چېرې دا علم خو د شهادت علم دی د څه علم دی په مغیباتو یم علم د شهادت دی ځکه ته ته ښکاري تا ته نه ښکاري نو فرمایي اولم یکفي بربک نو فرمایي انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون پاکان اغی مسکی لا یمسو الا المطهرون نمسکی دل مگر مطهرین فقهاو تینا مسئلو را وستلی دا چی بیودسا قرآن کریم للاس ورلل حرام دی قرآن کریم روچتے نداس یو کپڑا براوالے نا اغی بانی روچت کی خبر دین کران البتہ امام احمد ابن حنبل هغه پکې لګه اسانی پیدا کړې زما کله فوري ضرورت راشي نو زه بیا د امام احمد بن حنبل په دې قول باندې عمل وکړم صحیح ځکه خو طالب سره یې لګیا هم لیکل کوم صحیح نو کله مې اودس نه نو چې اودس مې نه نو قرآن ته فوري ضرورت راشي نو که صادر مادر را سره پایو چې کوم یې پورا وکړم صحیح او کدا سني نو بس نبيت وانا تعمل في الحدث يذكر بعد الصلاه ذكر امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه فرمى اذا مس القران لفعل تيمم بلا ضروره هم جائز ده مس القران لفعل تيمم بلا ضروره هم جائز ده اصل تيمم على كيت يو باستعمالو لشي او يو بوينا يستعمالو لشي يو بوينا ورته مس القران ده احمد بن حنبل زموږ امام ده زموږ امام ده زموږ امام ورکما دا یو کتاب مې اوس د علماو له ولیکه په یو څو کاله کې برابر شو هو تجلد کې وایي هغه د فقه المذاهب المسائل والدلائل فقه المذاهب المسائل والدلائل وتجلد کې بش ان شاء الله مرګ له کار شروع کوي نو هغه کې د مسائل ټول کړي دي او دا په تمهید کې ویل کړي دي چې دا ائمه اربعه رحمهم الله دا د الله تعالی کرم دی په امت باندې یو خدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند کې یو کار کړی دی د خدای دوره خوښو چې هغه کار ژوندی پاتې کړی دی صحیح اوس نبی علیه السلام په ژوند کې لاسونه اوچت کړي دي رکوع له کړي دي چې رکوع نه واپس راغی او نبی علیه السلام په خپل ژوند کې چې رکوع له لاسونه نه دي اوچت کړي او چې رکوع نه واپس راځي نو هم دې اوچت کړي نو دواړه د محبوب پیغمبر عملو نو الله وزين زي ما ابو حنيفه کې واجب دې موچتو او نور کې تاسو موچتو دا څه مثلا ګوره د پیغمبر محبوبیت د الله تعالی چې قیامت پورې دا د حضور اسلام حرکات الله ژوندۍ وساتي یو او ما زين پکې دا خیر زين پکې دا خیر دی چې بعض اوقات سچويشن ټایپ شي نو کتاب لیکلی عربي کې تاسو له لیګل میکسمز باندې القواعد الفقهيه في المذاهب الاربعه القواعد الفقهيه ها في المذاهب الاربعه legal maxims هغه legal maxims باندې یو کتاب لیکلی دی نه چې دا قاعده دا maxims په جوړی کړی دی چې الامر اذا ضاق اتسع situation is tight rules are relaxed situation is tight قاعده فقهيه د legal maxims situation tight rules relaxed اوس موږ څه کوو چې پوراړه موږ نشو ګورې پناست نه کوو وایي او چې په اودس باندې قادر نه یو تیمم نه کوو محترم ورونو سچویشن چې ټایټ شي نو ما تمهید کې لیکلي دي چې که بیا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول اپلیکیبل نه نو اول خو د هغه مذهب ته وګورئ چې قاضي ابو یوسف څه ویلي یا امام محمد څه ویلي دي هغې باندې فتوا ورکړه ځکه سچویشن ټایټ دی او که د هغوی قول هم اپلیکیبل نه نو بیا دوام ائمه ثلاثه ته راشه چې په دې سچویشن کې د امام مالک مذهب سره د امام شافعي مذهب سره د احمد بن حنبل مذهب سره او که د هیڅ چا قول پکې اپلیکیبل نه نظام کې درجه د اجتهاد کې بیا اجتهاد ته د اصول مطابق نو فتوا ورکړه نو دغه چل کوو دین خو آسان کار دی دین آسان کار دا موږ په ځان په خپله ګران کړی دی خبره ذهن کې راغله دغه سعودي کې په دې مینا او عرفات کې دا ټرین جوړېدل نو څو کاله وړاندې ټرین تاسو چې څوک یې کتلی وه نو هغه ټرین نو هغه د کنسټرکشن دا سامان په ټوله دنیا کې پروت نو مزدلفې ته چې رالي حالانکې زموږ د امام په نیز باندې خو سبا کول په مزدلفه کې واجب دي ما یو کتاب تاسو لیکلی دی او اردو کې دی حج و عمره اور مذاهب اربعه حج و عمره
اور مذاہب او امریکا کې هم چاپ شوی دی هغه هم دی حج and عمره according to all four schools of jurisprudence نو هغه کې دا خبره بیا نو هلته کې د امام سے مذهب دا دی چې مزدلفه کې به سبا کې سبا کې او د جمهور مذهب دا دی او د صاحبینو امام ابو یوسف امام محمد رحمهم الله چې په مزدلفه کې د نیمې شپې نه بعد یو ساعت تیرول دا واجب دی او سهار پورې پاتې کېدل سنت موقت دي سهار پورې پاتې کېدل سنت موقت دي نو هلته د ناستې ځای هم نو په مزدلفه کې دا ټول هر څه بند دي سیخان پراته دي او باجرې پرته راشي پرتې دي خارې پرتې دي دلته د ناستې ځای هم نو ما بس دغسې ګړی ته کتل نو دغسې ولاړو نو خو بس چې د نیمې شپې نه ټایم واوړل ما یې راځئ دا درې امامانو زموږ امامانو دی چې زموږ ناسته فتواله راته قول د جمهورو باندې ځکه دلته پوراړه خو ووت شو نو دا دین کې داسې اساني ده نو ما ورته لیکلي په دا فقه والا کتاب کې بلکې هر کتاب کې لیکم تمهید کې چې دا د څلورو ائمو مذاهب ذکر دا د امت لپاره ډېر لوی رحم دی د خدای او الله دې هغوی له درجات عالیه ورکړي نو محترمونو تاسو نور وخت ډېر نه اخلم ځکه زه خو ما تاسو ته ووایم چې راغلی یم د عمرې نه امریکې نه عمرې له رالم د عمرې نه دې خوا رالم نو بس چې رالم تاسو راته ټوپې ولګولې مولانا صاحب ټلیفون باور بلکې وي ته به کله راځې کله ما نه راځم نو یې ولې نه راځې ما زه ستا په کار کې اخته یم ما زه ستا مفت کارکون یم نو ما ستا په کار کې اخته یم ما خلکو ذهن کې دا اچوم چې تاسو د غلط فهمۍ شکار کړئ نو هغه خدای تعالی اجر درکړي ستا خبره خلک ځکه مني وایي چې دې امریکې نه راغلی دلته صحیح پته ده صحیح او زمونږ دې باندې شک وي چې دا مونږ رښتیا وایو که څنګه به ته ورته ووایې نه په هغې یقین وي ما یو نه امریکا سپر پاور لپاره خبرې یقین پکار دی ما د بابل یو څو علما ووایي یاره دا قرآن کریم کې دا نوي د نکات وایي دا چېرته نه زده کېدی چېرته لیکلي دي ما ورته دا زه ټرمپ هغه زما د تفسیر استاد دی بات قدیر تاسو نور وخت ناخلم اوس مې ما ته ما قاسم سے ملګری کې او بیا اوس مردان ته سبا بیا جمعه ده خالي پرول بیا به ټک ته ځم اول ته بل یو کالج دی نه هغې سپیرت کانفرنس یې ښودلی نو بیا بل د سوات توضیر ته ځم نو هغوی اوس په دا انټرنیټ باندې دا شعر اورېږي چې پروګرامونه کوم ځای کې نو ما لکه سوات کې دا شعر خو نه کوم ټول پروګرامونه مې وښودي زه قطر ته تلم دی چې مې العلما والا غوښتم قطر چې مې العلما والا هغه هلته غوښتم درې بیان او درته نو ما هلته د هغې د جماعت امیر صاحب چې و ورته امیر صاحب وایي ما قطر کې بادشاهي ختمه هغه ما ته ګوري وایي چې په خبره ما بادشاهي ختمه جمهوریت راغی نه بادشاهي خو نه ده ختمه نو ما دا جلسې خو دومره ایښې ده که دلته به الیکشن کېږي او زه امیدوار یم خدای بنده نو زه کله کله هسې ګپ لګوم وام په ویونکي ملا باندې څوک خیراتي ډوډۍ نه خورئ وایي ته به چې موږ سره ډوډۍ له راشي زه خو ډوډۍ درته خورم نه وایي ته به چې موږ سره ډوډۍ له راشي نو بیا راته کوپې واچوي لږ بیان وکړي نو ما لږ خیراتي ډوډۍ او ما لږ راکړه زه خو ما د خوراک هسې هم دومره شوقین یم د چای شوقین پرون نه بله ورځ په دا چارسده کې نو هغې ډېر ستړی یم او ما د هغې نه مخکې پېښور کې یم پېښور نوقار ته رالم ټوله ورځ مې هېڅ شی نه و خوړلی ماښام چې نن سر مې خوږېدل بس ویده شو نو مې سهار وختي راوځو شابه چې اوس ټایم د ورځو ختمه بخاري دی چې لیټ نه شو ځکه زه چې لیټ کېږم نو ځان ته غوسه یم چې 11 بجې ټایم مې ورکړی 15 منټه پورې واوړي نو ځان ته غوسه یم بیا دا ډرایور د لاسه را ټاکسي والا بیا دلته غوسه یم دلی یو پړق ورکوم څه لږ تېز ده که نه هغه دی هلته ولاړ دی دلته یو پړق ورکوم دی الله دې قدر وکړي زه درته ستړی هم ووایم او لږ تېز شه ځکه چې 15 منټه پرې زیاتېږي نو دا بده خبره ده دا بده خبره ده نو ما اصل کې دا په اسلام کې بده خبره ده او مسلمانانو دا عمل پرې کوي په امریکا کې دا ډېره بده خبره ده چې 15 منټه او پرې زیاتېږي نو ما بلکې پېښور ته چې تلم جامع ولی الله نو دا پلازې ته ورسېدو نو دومره لوی ټرافیک و چې 40 منټ هلته ولګېدل چې پلازې نه تېرېدو پلازې نه تېرېدو نو 40 منټ ولګېدل اګاډي یو تېرېږي او ټکټ اخلي پیسې اخلي نو 40 منټ حالانکه 10 بجې رسېدل
نو بیا چې کته ورکوز شو د پلازې نه خلاص شو نو په بي آر ټي اخته شو صحیح خو صاحب ته بي آر ټي د تبدیلۍ علامت دی تدبیری را روان ده خدای دې خیر تدبیری راوړي ټول امین الله دې خیر تدبیری راوړي تاسو هم تدبیری راوړي که نه راوړي نو ما دا وی زما ځای خدا سے دے کہ اعظم ارگر تو ہم یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کے آ مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاکستان کا زما ځای ترا لے ټول شپه د دې ټول سیاسي پارټ ایون کمیونستان هم ما سره ناست دي هغوی ته انګا بنګا هم کله هغوی ته کله انګا بنګا ووایم خو خدای د ټولو خلکو قدر وکړي زما په خبرو خفه کېږي نه نو د ټولو پارټو والا یې نه هغوی هغه ملګرو ته مې وویل تبدیلي چې څوک راولي صحیح نو ما ورته مې تاسو تبدیلی دی کوشش کوم نو ما کې است بدلی جامې بدلوي نه باندې کم از کم چې سم مستاق کو جوړی کړي تبدیلی لاله صحیح او ما کداومني نو کمره بدل کوي کور کې بره کمره کوي کېږي او ما بره کمره درکینه نو کټ بدل کا او کټ نه بدلې کې بستر په کې وځي ما چې تبدیلی لاو صحیح ځکه انسان فطرتاً تجدد پسند دی د نوې شي خوښي ځکه خلک ورته پیښ دا دې ما دالته چاوي ویجی دا پښتانه ډېر پوهه خلک نه دي ما یې ته په داسې نشم ویلی زما قام دی نه پوهه خو ته نشم ویلی وینه چې په دا نورو صوبو کې پاکستان کې بس یو پارټي نه را روانه لکه پنجاب د مسلم لیګ په کې راځي او سند د پیپلز پارټي په کې راځي چې سند وې په دې سرحد کې پښتونخوا کې په دې کې یو پارټي مسلسل په دویم ځل نه راځي نو یو د تاسو مولیان راوستئ بیا تاسو روک کړئ مې سره پاټای والا راوستل نو بیا هغه روک کړ څوک راوستل پی ټی آی والا راوستل صحیح نو دې معنا دا ده چې دې سیاسي سوچ بول ډېر دی ما ورته ما زه خو داسې نشم ویلی ما قوم دې غوسه نشي او خفه نشي خو ما مسله سیاسي سوچ بول نه ده مونږ باید د میخې غوښې خورو مونږ له غوسه ډېره زر راځي صحیح ده نو ما زمونږ تقاضي ډېرې د حکومت نه هغه تقاضي پوره نه شي نو بیا مو په دې څه کار دی چې څوک راځي خو موږ دوی به فیل کوو زمونږ به اپروچ نه دی چې بس دوی به فیل کوو په دې هم څه کار دی چې راځي څوک هر څوک چې راځي خو دوی به فیل کوو نو بس مونږ بیا هغه فیل کوو نو بس هغه فیل کوو نو بل څوک راشي نو بیا هغه هم کار نشي کولی مونږ اوس به دې فیل کوو مونږ چېرته دا نه چې څوک به پاس کوو مونږ اوس دی به فیل کوو نو چې یو فیل کې نو بل به پاس شي نو بات تنظیر اللہ تعالیٰ نے ملک کی خیر راولی اللہ نے پتی وطن کی خیر راولی خدای دې امن خار او آباد کی اللہ نے فتنہ و فاتح بلیاتنا محفوظ معمول ساتي اللہ تعالیٰ نے صاحبزان سے دا دیرا او دا خار او دا کڑے او دا علاقہ دا ټول خار آباد ساتي خدای دې تاسو له ډېر لوی خیر نه کتاب دومره محبت سره راجمعي اللہ تعالیٰ نے تاسو فتنہ و آفات و بلیاتنا پر حفظ امان کے محفوظ معمول ساتي وصلی اللہ تعالیٰ علی